الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة د دعوی وضاحت او بیا د دعوی د اثبات لپاره درې عقلي دلیلونه هغه بیان شول. دی آیت کې د خلاصې په اعتبار سره درېمه خبره ده چې هغه ایاک نعبد و ایاک نستعین کې تفرید د دلایلو یا نتیجه د دلیلونو. تفریع او نتیجه مطلب دا ده چې کوم دلیلونو کې د الله رب العزت صفات چې کوم بیان شول نو هغه به ته ذهن کې راولي چې هر کله رب العالمین هغه الله دی، رحمان او رحیم هم هغه دی، او مالک یوم الدین هم هغه دی، نو وی ایاک نعبد و ایاک نستعین. لہذا بندہ مکمل طور اخبل ذان اللہ تا حوالہ کئی. دیتا وی تسلیم النفس بالکلیہ چی یا اللہ ہر کلا چستا دمر صفات دی، دمر عظیم صفات، نو بیاد اخبل ذان تا حوالہ کو. نو پدی تفریع او نتیجہ کے دو جملی دی. اول جملہ دا ایاک نعبدو، پدی کی نحوی ترکیب په اعتبار سره تاسو ټولو ته پته ده چې ایاک دا مفعول به دی د نعبدو فعل د پاره، او عام طریقہ کار دا دی چې فعل او فاعل لومبه وی او مفعول به دریم نمبر کې را دي. لیکن دلته دا عام اصولنا خلاف شه دی. مفعول به په دې دواړو مقدم دی، لومبه مفعول به راوړل دی. نو د دې علماء معنی وی تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص. یو شی چې داغه حق دا دی چې هغه د رستو ذکر شي او کله چې هغه مخکې ذکر شي نو په دې سره حصر پیدا کیږي. لہذا دلته به معنا صرف دا نوي چې مونږ ستا عبادت کوو اے الله، دا معنا بني، بلکې مطلب بداوی ایاک نعبد، صرف او صرف ستا مونږ عبادت وکړو. یعنی صرف او صرف اے اللہ ستا عبادت او بندگی بکو. دیتا وی تخصیص او حصر. بیا دی تخصیص او حصر کی فیدی دی لکہ آسی خود دی راغلی دا اللہ پا کلام کی ورنہ دسم ویلکی دیشول چی نعبدو کا او ولا غیرکا دسی ندی ویلی نو دی کی فیدہ یو خدا دا چې عابد دا پکار دی چې په خپل عبادت کې د هغه نظر دی ډومبه معبود ته وي، ډومبه دی خپل معبود ته د هغه توجه وي، بیا د عبادت ته توجه وي. ځکه ایاک مقدم کو، ایاک نعبد. او بیا ما درته وویل چې په دې کې حصر او تخصیص دی چې صرف او صرف ستا به مونږ عبادت کوو، مانا تانا علاوه د هیچ عبادت او بندگی به نه کوو. دغه وجه ده چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه د ایاک نعبدو دا معنی ذکر شیدا چې نعبدک ولا نعبد غیرک، ستا عبادت بکو او تانا علاوه د بل چا عبادت بنکو. اس ځکه چې چرته حصر وي
نو د حصر په مقام کې دوا دعوی وي، یو ایجابي دعوه وي او بل سلبي دعوه وي. نو کله چې موږ دلته د حصر معنی وکړو نو دا دواړه دعوی به پکې په خپل مخ کې راشي چې ایاک نعبد صرف او صرف ستا به عبادت کوو، معنی د بل چا نه کوو. دا دعوه سلبی مفهوما معلومیږي او ایجابي دعوه دا منطوقا ذکر وي. اوس دلته کې دا خبره چې په دې مقام کې دا تخصیص ولې وشو، یعنی دا حصر ولې ذکر شو. ایاک نعبد دا دومره په تاکید او شدت سره ولې وي، د دې مختلفې وجې دي. لکه یو وجه دا ده چې مخکې چونکې په دعوه کې تخصیص وو، دعوه الحمدلله دا غي مونږ معنی کړی و چې صفاتونه د خدایتوب، دا الحمد کې مونږ معنی صفاتونه د خدایتوب ځکه کوو چې حمد نه مراد لکه پرون مونږ وی چې حمد شرعي مراد ده، او دا هغه محامد او حمدونه دي چې کوم مشرکانو خپل خود ساخته معبودانو د لپاره ثابتول، او هغه الوهیت صفات دي، هغه ته صفات الوهیت وایي. نو ذکر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا الحمدللہ یو معنی دا نقل کیږي الوحدانیت لله تعالی. نو دا غي په بنا باندې موږ حاصل معنی دا کوو چې صفاتونه د خدایتوب صرف او صرف د یو الله دي. نو چونکې باغی کې ماوی تخصیص وو او حصر وو، نو دا غي په بنا باندې حصر پدی تفریع او نتیجه کې حصر راغی. او دویمه وجه د دې تخصیص او د حصر دادا چې دی کې د مشرکانو رد مقصد دی، د مشرکینو رد پکې مقصد دی. ولې چې که صرف دمره ویلې وی چې نعبدک ای الله مونستا عبادت کو، نو دا د نفس عبادت اقرار او اعتراف ہو، او پدې کې دا غي رد نشو کېږي. ولې چې د نفس عبادت هغه یم قائم، صرف عبادت د الله مشرکانم کو او مشرکانم د دې قائم، خو صرف هغه د تخصیص او د حصر قائم. نو په دې تخصیص کې مقصود دې رد کول په مشرکانو باندې. اوس باقی دا خبره چې مشرکان څنګه د الله د عبادت قائل دي، نو دا ټول تفصیلات قرآن مجید کې موجود دي او د دې ضرورت هم ده. دا یو ضروری مضمون هم ده چې موږ ته دا پته ولګي چې قرآن کم قوم ته مشرک ویلې ده، دا غي عقاید دا الله متعلق سو، الله سره دا غي رویه هغه څنګه وا. ورنه مونږ په ذهن کې خدا پروت دي چې د مکه خلقو نه الله منو نه د الله صفاتونه منل، وای ځکه هغه کافر وو او ځکه مشرک وو. نه داسې نه ده. د قرآن مجید چې مونږ مطالعه وکړو نو مونږ ته د هغې عقاید هم معلومیږي، د هغې اعمال هم معلومیږي، او د هغې رویه الله پاک سره سوا هغه مونږ ته معلومیږي. لکه قرآن مجید کې الله د هغې اعتقاد ذکر کړی دی چې د مکې خلکو دا عقیده وه، دا یقین وو چې ځمکه اسمان الله پیدا کړي دي، په دې ځمکه او اسمان کې انتظام الله چلی، مدبر الله دې د ځمکې او د اسمانونو، بارانونه الله وري، د بارانونو په نتیجه کې د سبزه او نباتات وغیرہ پودې د فصلونه د هر څه الله پیدا کوي، او بدی کې الله یکی یواده ده، بدی کارونو کې الله سره څوک شریک نشته. سورۃ یونس وګورئ، لئن قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار من يخرج الحي من الميت
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ نو وی دی بوئی فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ دا ټول کارونه یو الله کوي من نزل من السماء دی په جواب کې وایي چې الله دا ټول دا غي اعتقاد او عقاید سورۃ یونس آیت نمبر 31 دغه سي بل سورۃ المؤمنون دے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 63 61 دی ټولو کې د دې د مجموعي عقاید ذکر دي چیرته نه د تپوس په تور باندې تپوس شه ده بہرحال دغه آیتونه نه معلومیږي چې هغه د ځمکې او اسمان خالق الله بنو بارانونو ورولو والا ذات الله بنو او دې سره سره الله سره رویه سو رویه الله نبی په مشکلاتو کې دعاګانې مغوښتي دا الله حق منو چې دا الله په موږ باندې دا حق دی چې موږ ته نه وغواړو حاجات الله نه غوښتل لکه د بدر موقع چې و باغی باندې په دې وخت کې قرآن مجید ذکر کوي دا غي حال چې اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء اگر چې دعای صحیح دا یا ندا یا سدی لیکن بیم خپل پزام او ګمان کې ابو جهل د کعبه غلاف نیول او الله نے دعاګانې غوښتي دي نو مطلب دا چې الله یې منو او صرف منو نه حق ولهم منو دعاګانې ته نه غوښتي لکه په دې دغه سورۃ یونس وغیرہ کې وایي هو الذي يسيركم في البر والبحر او وای چې کله به دا کشتیانې بالکل د سمندر موجونو کې بالکل بند شوې نو هغې به وایي چې اوس الله ته چغې ووهئ کله چې به کشتۍ او جهادونه د هغې د سمندر وجاءهم الموج من كل مکان د دې باندې به چپې د دریاب د هر خوا نه رالي ګمان به شو چې اوس به زمونږ د جهاد او کشتۍ غرقېږي نو په دغه وخت کې به هغې فدعوا الله مخلصین له الدین وی به یو الله ته بیا چغه وهله نو کله کله به یو الله ته دعاګانې کولې دعوا الله مخلصین له الدین فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین هغې خو دین ننونه خو کم از کم ښه وکړه چې کشتۍ به په دریاب کې د چپو په گرفت کې به کشتۍ رالی نو الله وی بیا به الله ته اوازونه کول او دی سوی چون بگرداب بلا افتاد کشتی یا معین الدین چشتی چې کله د کشتۍ د دریاب په گرداب کې وی ډک پس دغه شي راگیر شي نو په دې وخت کې به بہاء الحق بیڑا ڈاکا یا بوائے معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی دینو باغی خوب کم از کم پا دی حال کی باغی اللہ تا چگوانا او دی وقت کی بغیر اللہ تا چگوہی نوئی مگر مومنوں پہ کشادہ ہو راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں ستاروں میں مولانا الطاف حسین حالی اغا اشعار چې هغه دې په معمولی خبرو باندې کافر شي او مومنانو باندې د لارې کولاوي د دې د نه په عقیده کې څه تزلزل راځي او نه په عمل کې فرق راځي بهرحال موږ موضوع دا نیولو چې د مشرکانو عقیده د الله متعلق سوا رویہ دا اللہ متعلق دا غی سوا عقائد سو اعمال سو دا مشرکان روجہ دا ساتل دا اللہ لپارا مزول بیم اخبل خیال کی اللہ لپارا کول قرآن مجید وی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اگر چې د ملک په مقصد نه پوهېدل لیکن موزه په خپل خیال کې دا الله د پاره کو زکاتنا خیر خیرات دا به ورکول لګوي وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث نصيبا
الله حرث والانعام نصیبا چې څه فصلونه به وکړل او به ګټل نو په هغې کې نه به د الله په نوم باندې ورکړل خیرات یا عشر یا زکات. روجی به ساتلې لکه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده چې کانت تصوم یوم عاشورا، د عاشوري روجی به نیولې د الله دپاره، حجونه به کول، تلبیه د هغې احادیثو کې ذکر دي، دا ټول عبادات کول. دومره نه بلکې د الله د کور زیارت لا چې کوم حاجیان او عمرې والا راتلل د هغوی به خدمت به هم کو، د هغوی اجعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجد الحرام، نو د هغوی تعمیر مسجد حرام مرمت خیال ساتو. اوس ذهن کې سوال راځي چې بیا دی کافر او مشرک ولي دا هر شی منل، الله یې منو، دا الله یې رازق منو، الله یې د ځمکې او د آسمان مدبر منو، الله یې مدبر منو، الله یې د بارانونو ورولو والا یې الله منو، دعاګانې به الله نه غوښتي، مزونه کول، دا هر شی کول، خو لیکن بیا مشرک وجه د مشرکی کېدو یې سوا چې وحدهو کې جنگ و، لکه هغه درته ما وویل چې هی اور بی کا جګړه ده. پیغمبرانو به ورته ویلي چې تاسو صرف او صرف د الله عبادت وکئ، دعا صرف او صرف الله نه وغواړئ، دا وحدهو دې کې د دوی جنګ و. هغوی ورته وی چې وحدهو الله وحدهو ومنئ، واحد لا شریک له، او دوی دې منلو ته نه وو تیار. نو ذکر تماوی جی ایاک نعبدو دی تخصیص کے رد دے، مقصود چے دے اگر رد کول دی و مشرکانو مانے. لیکن نفس عبادت حقیم دا اللہ تعالیٰ کو، لیکن واحد صرف اور صرف دا اللہ عبادت نکو، نو ایاک نعبدو جملہ کی دا اللہ دا غیر رد کو. دویم جملہ دا و ایاک نستعین، پدی کم دغه سی تخصیص ده، یعنی ایاک مفعول به ده، نستعین د پارا او دا مفعول به مقدم شه ده، نو دلته مقصد حصر ده، اختصاص ده، او معنی به دا وي چې صرف او صرف تانه به مونږ مدد غواړو. بیا د نستعینو چونکه فعل متعدی ده او هر متعدی فعل مفعول به غواړي، مفعول به د هغې دپاره ضروری وي، لیکن دلته کې هغه مفعول به مذکور نه دی شته، خو لکه چې متعدی دی او د متعدی فعل مفعول به خامخا وي، کله په عبارت کې وي ذکر وي او کله ذکر نه وي. چې کله ذکر نی نو د هغې مختلفې وجې وي، مختلف مقصدونه وي، لکه دلته مقصد دی تعمیم کول، نو مطلب به دا وي ایاک نستعین فی الحوائج کلها، صرف او صرف تانا با مون امداد غواړو په تمام ضروریاتو کې، کم چې د مون جائز ضرورتونه دي نه مون به یا الله د تانا امداد غواړو. یا بیا بعد مفسرین دا فرمایي چې د نستعینو مفعول به د ما قبل په قرینه سره دلته محذوف دی، یعنی نستعینو فی اداء العبادات، د عباداتو په ادایگی کې به مونږ اے الله تعالی مدد غواړو، لیکن هغه اول قول بهتر دی چې فی الحوائج کلها. نو دا تفریع او نتیجه وا، او ما درته ووایي په دې کې دا دوه جملې دي، یو ایاک نعبد او دویم ایاک نستعین. علامہ ابن کثیر فرمایي چې دا دوه جملې د ټول دین حاصل خلاصہ او مغز دی، ذکر ایاک نعبدو دی کے برات دے دا ہر قسم باطل نہ، او ایاک نستعین کے اخبل ذان اللہ تا بالکلیہ حوالہ کول دی. پاول جملہ کے براعت دے دا ہر قسم باطل او شرک نہ، او دویم کے التسلیم دے، دی توئی الولا والبرا، او دا البرا او والولا دا د دین مغز ده، مغز یعنی د ایمان بنیاد ده،
چې الولاء لله والبراء لله. دې مطلب دا چې د یو مؤمن په زړه او دماغ کې دا ایمان داسې پیوست شي، للهیت پکې داسې پیدا شي چې بس د هغه طبعی او نفسانی جذبات چې کوم دي په هغې کې هم للهیت راشي، لکه حب او بغض، د چا سره مینه د چا سره بغض، دا یو فطری جذبات ان نفسانی جذبات دي. خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې کله یو مسلمان دومره مخلص شي په خپل ایمان کې چې دا حب او بغض دایم د الله دپاره شي، نو فقد استکمل الایمان، د ده ایمان اوس پوره دی. دا ځکه ابن کثیر سے وایي چې دا د ټول دین حاصل او مغز دی چې تعلق د هغه چا سره وساته چې شریعت تا ته د هغې د تعلق اجازه درکوي، د هر هغې چا نه بایکاټ کا چې شریعت تا د هغې سره تعلق ته نه پرېږدي. بس ایاک نستعین، او صرف د تا نه به مونږ مدد غواړو په تمام ضروریاتو کې. استعانت یعنی مدد غوښتل، دا بیا دو قسمه دی، دا تقسیم هم ضروری دی د دې پیژندل. یعنی په ضروریاتو کې امداد غوښتل موږ او د دې دو صورت دي. یو ته وایي استعانت ما تحت الاسباب، او یو د استعانت ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب او ما فوق الاسباب د دې مطلب څه دی؟ څه کارونه دي د دنیا چونکې دارالاسباب دی، د اهل سنت د رائے مطابق بندہ کاسب دے، خالق نہ دے لیکن کاسب دے. د کسب اختیار اللہ طرف نہ دتا حاصل دے. دے چې په دنیا کې کم کارونه کوي د اسبابو په نتیجه کې نو دا دے دی کې خود مختار دی، په خپل ظاهري اختیار سره کوي. نو څه کارونه داسې دي په دنیا کې چې د هغې اسباب اختیارول الله د بنده په وسعت کې ورکړي دي. داسې کارونو ته وایي ما تحت الاسباب کارونه، لکه لوږه ده، نو د لوږې د ختمولو دپاره سبب دی خوراک. نو که ته چاته ووایې چې ما باندې لوږه ده لکه ډوډۍ راکړه، نو دې ته وایي استعانت ما تحت الاسباب. تنده د دربانې د چا نه دې اوبه وغوښتې تندې ماتولو دپاره، نو دا تا د هغه نه مدد وغوښتو، لیکن دې ته وایي ما تحت الاسباب. کم کار کې چې کنه تا مدد غوښته دی د هغې کار پوره کولو باندې هغې ظاهري اسبابو په تحت قادر دی، هغه سبب به وکړي نو ستا کار به پوره شي. چاته دې ووایي چې ته را ماله دا کوټه جوړه کا او پیسې دې ورکړې، سیمټ دې ورکړل، دغسې کارونه، نو دې ته وایي ما تحت الاسباب کارونه. دا په هیڅ شریعت کې او نه په اسلام کې دا څه منع نه دي، بلکې دا یو ضرورت دی. په دغه باندې دنیا آباده ده، څوک د چا نه کار اخلي، څوک د چا نه کار اخلي، دا ټول ما تحت الاسباب دي، دغې ممانعت نشته. یو استعانت دی ما فوق الاسباب، ته د چا نه په یو کار کې مدد غواړې، خو د هغې کار اسباب د هغه په وس کې نشته، هغه کار د هغه د وس نه بار دی، لکه فتح او کامیابی ناکامیابی چاله ورکول، څوک ناجوړه کول، څوک ټیک کول، باران ورول یا باران ایسارول، اولاد ورکول یا نه ورکول، دولت ورکول نه ورکول، دا کارونه چې کوم دي دا الله صرف ځان څخه کوي. د ټولو دا عقیده ده د مسلمانانو چې ځان ته مسلمان وایي چې دا اختیارات بنده څخه نشته. نو اوس که ته د الله نه ما سوا د بل چا نه په داسې کار کې مدد غواړي چې زما اولاد ټیک کړي، ماله اولاد راکړي، باران وورې، دې ته بیا وایي استعانت ما فوق الاسباب. او دا استعانت چې دی دا د الله خاصه ده،
دی کی چې کم الله نه ما سوا د بل چا نه وغواړي نو هغې ته مونږ وو شرک فی الاستعانت. هر استعانت د غیر الله نه شرک نه دی. لکه دی وخت خلکو ته دا یو شبه لګېدلې ده، وایي ګوره دی وایي چې الله نه ما سوا د بل چا نه مدد غوښتل صحیح نه دي. قرآن کې وایي خپله شته دی. وګوره اعینوني بقوت ذوالقرنین چې کوم واقعه راځي هغه هغې قوم ته ووایي که نه چې ما سره مدد وکوئ بقوت په قوت سره. نو ګوره دی د هغه نه مدد وغوښتو. حضرت عیسی وویلې من انصاري الی الله، زما مدد به څوک کوي؟ نو نحن انصار الله. حواریین وویل چې موږ یې مددګار یو. نو مطلقاً د الله نه ما سوا د بل چا نه غوښتل خو وایي شرک نه شو. خبره د هغه هم صحیح ده، خو لیکن د تقسیم ته خیال نشته چې موږ یعنی وایي غودار یو دیا کې کوي او هوا د بل خوا نه وځي. مطلب دا دی چې دا تقسیم تاسو هم خلکو ته ووایئ نو اختلاف به ختم شي. موږ هم وایو چې مطلقاً استعانت د غیر الله نه شرک نه دی، بلکې استعانت ما فوق الاسباب شرک دی. او هغوی هم دغه وایي، لیکن دا ما فوق الاسباب والا شرک کېدل دې لپاره دلیل د ما تحت الاسباب والا ونیوي. دې ته وایي دغه اهل زیغ خلق په زیغ او شک کې مبتلا دي. چې وګوره او بعضې کتابونو لا دا لیکلي دي، وایي وګوره قرآن کې خپله الله وایي چې د غیر الله نه مدد وغواړئ. څنګه؟ وایي قرآن وایي استعینوا بالصبر والصلاة، چې تاسو مدد وغواړئ په صبر سره او صلات سره. وګوره صبر او صلات خو وایي الله نه دي که نه، غیر الله دي. دا ټول د هغوی زیوب او شکوک شبهات دي. کله چې دا تقسیم ذهن کې کېښودلی شي چې ما فوق الاسباب امورو کې استعانت د غیر الله نه شرک دی، او قرآن دا استعانت الله سره خاص کوي او د غیر الله نه دا استعانت منع کوي. پاتې شو ما تحت الاسباب کارونو کې استعانت نو هغه شرک نه دی. او چې کم مثالونه دی ورکوي نو دا د استعانت ما تحت الاسباب مثالونه دي. غیر الله نه استعانت په دې باندې آیتونه هم شته، احادیث هم شته چې استعانت به امداد به صرف او صرف الله نه غوښتل کېږي. لہذا استعانت کې دعا هم داخل ده چې حاجتونو او مشکلات کې به ما فوق الاسباب غایبانه طور باندې صرف او صرف الله نه مدد غوښتل کېږي. دعا د غیر الله نه شرک ده. دغسې استعانت یعنی په فعل سره مدد غوښتل په ما فوق الاسباب امورو کې دا هم د الله خاصه ده. وایي وجه دا ده که ته ما فوق الاسباب امورو کې غیبانه طور باندې چې بل چا نه حاجت غواړي، د هغې نه دعا غواړي، نو د دې دا مطلب شو چې تا په هغه کې 3 عقیدې وګڼلې. ستا مطلب دا شو چې دا د چا نه غواړم نو په هغه کې 3 صفتونه دي. یو هغې زما په حال باندې عالم دی، دویم زه چې ثواب هغه اوري، او دریم قادر دی، زه چې به ورته ثواب نو هغه کولی شي. او دا 3 واړه صفتونه علی الاطلاق دا صرف او صرف د الله خاصه ده. هر چا حال باندې علم ساتل دا صفت صرف او صرف د یو الله دی. په غیب پوهېدل د هر چا حال باندې واقف او خبرداری دا د الله صفت دی. په دې کې الله سره هیڅوک شریک نشته. په دې باندې ځان له ډېر لوی آیتونه دي. غیبدان دا صرف او صرف یو الله دی. غیبدانی مونږ چې وو د الله صفت دی، نو غیبدانی مطلب دا وي یو شی لا نه دی شی او د هغې خبر الله ته وي. او هر کله چې یو شی وشي او د هغې اسباب ښکاره شي، بیا که هغه چاته معلومه شي نو دې د غیب نه وایي، دا خو علم بالاسباب دی. خلق وایي وګوره موسمیات والا وایي که نه چې آینده میاشت کې به دومره تاریخ نه دغه بارانونه شروع شي، وریه دې به راځي، نو دا د هغې اسباب ښکاره شي،
هغه سره داسې آلات دي چې موږ یې په ظاهري سترګو باندې هغه نه لیکو او کله چې موږ هم په ظاهري سترګو باندې مراد وګورو نو موږ هم خپل اندازې نه ووایو کنه چې دا ورځ د ورېدو واله ده او داسې د یارولو واله ده دا خلک هم ووایي نو داسې غیب خو نه دی خو هغوی څخه چونکې آلات دي نو هغوی ته نور معلومات مخکې نه حاصل شي یا هغوی د هوا نیمي اندازه کې او د هوا رخ وګوري چې دی هوا کې چې کومه نیمي ده نو دومره فاصله کې به دا د باران شکل اختیار کړي او چونکې د هوا رخ شمالي جانب ته دی نو هغوی په هغې اعتبار سره وایي خو مخکې قرآن کې وایي الله چې اچانک کله کله الله د هوا رخ بدل کړي د شمال نه جنوب ته شي مشرق ته شي مغرب ته شي نو چېرته چې هغوی ویلي هلته ونه ورېږي بل خوا ورېږي نو مطلب دا دی چې غیبدانی چې موږ وایو د الله صفت دی نو دا داسې غیبدانی ده دا نه ده چې چا اوس مثال ستا اوس دا عام دا څه دي دا غلط عاملین چې عاملین خو ورته ویلي نه دي پکار جادوګر دی څنګه چې څوک لړ شي نو عموما موږ ته خلک وایي هغه وایي ما ته ووایي چې ستا کور کې دومره کمرې دي او ستا کور کې چې کمرې دي نو که هغه ته پته ولګېده دې ته کم غیب وایي چې کمرې دي نو هغه به چېرته په څه طریقه معلوم کړي که نه دا کم غیب شو وګوره ما ته ووایي چې ستا کور کې دومره کمرې دي او ستا پیسې په فلاني څیز کې پرتې دي هغه نو دا خو شوي کارونه دي هغه ته به چېرته د اسبابو نه علم شوي د یو شي د معلومولو اسباب خو متعدد کېدی شي موږ دې ته غیب نه وایو خو چونکې ما هغه مخکې تاسو ته ووایي که نه چې دا ټول زموږ عقیدې هم عجیبه عقیدې دي الله دې قبول کړي که نه عقیده څه ته وایي چې بالکل د تشکیک مشکک سره هغه نه ظاهره کېږي موږ خو دا دین زده کړی نه دی په تیاره راته ملاو شوی نو موږ ته په تیاره دا معلومه شوې ده چې دا عقیده ده چې غیبداني الله سره ده او که دا اعتقاد او یقین وکړه نو بیا به چې کله داسې حالات جوړېدل موږ ته به چا وی نو موږ به وایي چې دا خو اصل جادوګر دی ولې چې غیب الله څخه دي ده ته خو معلومېدی نه شي ده چې دا خبره معلومه کړې ده دا سړی صحیح نه دی لکه د دجال متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه سړی به دې مړ کړي بیا به ورته وایي چې وګوره که نه ما ژوندی کړې هغې به وایي اوس خو زما نور یقین شو چې ته دجال ولې چې پیغمبر ما ته داسې ویل دې ته وایي یقین او دا چې زمونږ د معمولي تزلزل سره متزلزل شي نو دا کومه عقیده ده چې وایي وګوره که نه هغه ما ته ووایي چې ستا جیب کې دومره پیسې دي نو چې ستا جیب کې دومره پیسې دي او هغه درته ووایي نو دا کومه غیبداني شته هغه به په سبب معلوم کړي د دې مختلف اسباب کېدی شي روزیا کې به موږ انشاءالله تفصیل وکړو چې دا خبرې څنګه دوی ته معلومېږي خبره د دې نه ده خبره لومبې ته خپل زړه سره مخلص شه او دا ورته کوز کا چې غیبداني دا د الله صفت دی الله نه ما سوا په غیبو هېڅوک نشي پوهېدی پیغمبر ولې ني پیغمبر هم نشي پوهېدی نو کو بیا څوک تا خطا کوي نو ته به وایې چې دا مفسد دی زما عقیدې خرابولو والا دی نو خبره دا ده چې غیب دا درې صفتونه دا صرف او صرف د الله خاصه ده عالم بجمیع الاحوال سمیع لجمیع الاقوال د هر چا هر خبره هر وخت کې او د هر زیانه اورېدل دم د الله صفت دی او هر یو شی کول قادر مطلق دم د الله صفت دی نو چې تا د غیر الله نه الله نه ما سوا یو قبر والی ته دعا دې نه وغوښته یو قبرونو والو ته دعا کول دي یو ته دعا غوښتل دي دې دواړو کې فرق دی موږ خلکو ته ووایو چې قبرونو والا هیڅ نشي کولی نو نه ورله دعا کوو او نه ترې دعا کوو حالانکې دعا ورله کول پکار دي دا یې په موږ حق دی خو دعا ترې نه دي کول پکار هغې کې د هغې وس اختیار نشته
دعا ورلا د هغې په حق کې دعا کول غواړي پیغمبر علیه السلام به تو او وی به چې تاسو د دې قبرونو لپاره ځئ قبرونو والا اوسکا قبرستان له ځئ دا نه چې صرف د اختر او د اختر په موقع دي کې زموږ عمومي سستی ده چې موږ قبرونو خوا ته نه ځو نو ځکه د دنیا موږ دنونو کې راځي او آخرت زموږ مخې ته نه راځي ورنه پکار دا دي چې انسان دې کم از کم روز کېدی شي او که نه نو څه وخت پس ځي او د هغې په حق کې د دعا غواړي د الله نه ورته دعا غواړي د دې به فایده څه وي فإنها تزهد فی الدنیا وترغب الآخرة پیغمبر علیه السلام وایي دنیا بې رغبتي به زړه کې پیدا کېږي او د آخرت شوق آخرت به مخې ته راځي نو مطلب دا چې دا درې صفتونه که اوس یو سړی د قبر والا نه حاجتونه غواړي اصحاب القبور چې دي قبر والو نه خپل حاجتونه غواړي هغې ته خپل مشکلات پیش کوي نو د ده دا درې عقیدې د قبر والا په باره کې جوړې شوې چې دی عالم دی زه چې ورته سوام زما په دې حال باندې پوه دی زه چې سوام دا اوري او زه چې د کم مقصد له دې نه دعا غواړم هغه مقصد پوره کولی شي او حال دا چې دا کارونه الله نه ما سوا بل څوک نشي کولی نو ځکه موږ وایو چې دعا د غیر الله نه او استعانت د غیر الله نه شرک دی ولې چې په دې کې د الله خاص صفتونو کې بندیان شریکول لازمي ایاک نعبد و ایاک نستعین دا تفریع او نتیجه وا د دلایلو اهدنا الصراط المستقیم دا د خلاصې په اعتبار سره هغه څلورمه خبره ده چې تعلیم المسأله ورته وایي ما قبل سره ظاهري ربط دا معلومیږي چې هر کله موږ د تفریع او د نتیجې په طور باندې ووي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین بندگی عبادت یہ اللہ هغه به موږ صرف او صرف ستا کوو امداد به موږ صرف او صرف تا نه غواړو نو گویا سوال مقدر پیدا شو یو مقدر سوال پیدا شو چې کیف اعینکم نو زه ستاسو څنګه مدد وکړم نو بنده ورته وایي چې اهدنا الصراط المستقیم دا گویا د هغه سوال مقدر جواب شو دا یو قسم ربط دی ورنه عام د خلاصې ربط دا چې دې کې تعلیم المسله ده تعلیم المسله مطلب څه الله په فاتحه کې مونږ ته خپل ځان نه د دعا غوښتو طریقه او چل ښیي او هغه ما شروع کې ویلي وو په خلاصه کې چې الله نه د غوښتو طریقه دا ده چې لومبې د الله صفتونه بیان کا بیا خپل عاجزي پیش کا ایاک نعبد و ایاک نستعین چې یا الله دا شی چې تا نه غواړم ځکه چې تا نه ما سوا راته بل څوک نه ښکاري نو بیا ورته خپل حاجت پیش کا نو الله به دله قبلی ادعوني استجب لکم الله وی تاسو یې ما نه غواړئ ستاسو دعاګانې قبلول دا خو کاري زمان دی استجب لکم تاسو دعا به زه قبلومه خو هغه نبی علیه الصلاة والسلام ولا شرطونه ذکر کړي که نه دا خو مونږ هغه طبعي تاثیر ذکر کوو چې دعا الله قبلی لیکن شرطونه خو شته که نه شرطونه خو وي نبی علیه السلام ویلي چې د معصیت او د ګناه دعا دې نه وي دغسې حرام خور سړی دې نه وي د قطع رحمي دعا دې نه وي یقین سره دې دعا غواړي دا شرطونه به ورسره مراد نو دې ته وایي تعلیم المسله اهدنا الصراط المستقیم یعنی الله نه مونږ د صراط مستقیم دعا غواړو د دې دا مطلب شو اهدي دا د هدایت نه ماخوذ د هدایت او د هدایت دا لفظ مختلف معنوں کې استعمالیږي هغه معنی عموما قرآن مجید کې مذکور دي او هغه یو څو معنی دي د هدایت د لفظ نو لومبې هغه معنی مونږ وایو بیا دلته کومه معنی مراد ده اول مراد ده نو اهدي د هدایت نه دی د هدایت یو خو مشهوره معنی ده
راه نمودن لار خول چې دې دا معنی تعبیر کیږي په اراءة الطریق سره لار خول دا خود دې مشهوره معنی ده لکه انک لتهدی الی صراط مستقیم یا انک لا تهدی من احببت وغیرہ آیتونو کې ډېر آیتونه دي هدل للناس د قرآن په باره کې وایي هدل للمتقین دغه سورۃ البقره کې وایي دغه آیتونو کې د هدایت دا معنی ده اراءة الطریق یعنی لار خول دویمه معنی ده د هدایت هغه ده بیانول یو شی بیان کول دې ته هدایت وایي لکه هدیناه النجدین سورۃ البلد نو دا هدایت په معنی د بیان دی درېمه معنی د مقصد ته رسول چې هغه تعبیر کیږي په ایصال الی المقصود ته دې ته وایي مقصد ته رسول دا معنی هم آیتونو کې مراد دا لکه سورۃ محمد کې وایي سیهدیهم ویصلح بالهم او وایي ویدخلهم الجنة عرفها لهم نو سیهدیهم او بیا د دې تفسیر کوي په دخول جنت سره نو مطلب دا شو چې دلته هدایت چې دی هغه ایصال المطلوب مقصد ته د رسولو په معنی کې دی او بل معنی دا توفیق ورکول هدایت معنی د یو شیز توفیق ورکول دې ته هدایت وایي لکه د ایمان والو متعلق فرمایي دا دې دغی ان الله دې سده دې کیف یهدی قوما کیف یهدی قوما دې یهود متعلق فرمایي کیف یهدی قوما الله به هغه قوم ته څنګه هدایت ورکي چې پس د معلومولو نه غي انکار کوي انکار د جهل او د عناد د وجه نه دی نو دوی ته به الله څنګه هدایت ورکي او یو معنی دا د هدایت په زور معنی په دکو سره مخې ته بیول لکه فهدوهم الی صراط الجحیم سورۃ صافات کې د جهنميانو متعلق وایي نو دغه یو څو معنو کې د هدایت د لفظ قرآن مجید کې ذکر دی خو دلته اهدنا کې کومه معنی مراد ده نو دلته بعض مفسرین فرمایي چې هدایت دا درېمه معنی مراد ده چې هغه ته وایي مقصد دا رسول او ایصال الی المطلوب دا معنی دلته ځکه مراد ده داغی د مراد کیدو یو وجه دا دوی چې دا دلته هغه هدایت مراد دی چې کم هدایت الله سره خاص دی او کم هدایت الله سره چې خاص دی نو ایصال الی المطلوب دام د الله سره خاص هدایت دی لہذا د دې د وجه نم دلته دا معنی مراد ده او دویمه وجه دا بعد تفسیرونو لکه جواهر القرآن وغیرہ دا یو قیدم لیکلی دا چې دا هدایت دا لفظ چې دی دو مفعولو ته متعدی کیږي دی دویم ته د تعدیت کله په واسطه باندې وي د حرف جر او کله بلا واسطه وي او دواړه مثالونه مشهور دي قرآن مجید کې شته انک لتهدی الی صراط مستقیم یا یهدیک صراطا مستقیما هدیناهما الصراط المستقیم نو کله دویم مفعول تا بلا واسطه متعدی او کله په واسطه باندې نو هغه وایي چې د دواړو استعمالونو کې فرق دی چې کله د په واسطه سره متعدی شي نو بیا معنوي اراءة الطریق او کله چې بغیر د واسطې نه متعدی وي نو هلته عموما ایصال الی المطلوب ولا معنوي لہذا دلتم چونکې د دریم مفعول تا بغیر د واسطې نه متعدی دی نو دا معنی به مراد وی ایصال الی المطلوب بیا چونکې دلته کې المطلوب چې دی هغه صراط مستقیم دی نو موږ به د دې تعبیری معنی چې کوو هغه به دا کوو چې اهدنا روان کی موږ الصراط المستقیم پدې نیغې لار باندې موږ روان کی روان
یعنی په دې نیغه لار باندې مونږ روان ساتي. دې ته وایي ثبات او دوام، استمرار. لکه مونږ د چا نه تپوس وکړو که نه چې ته څه کار کوې، نو هغې خپل دغه پیش کړي او مونږ ته د هغه کار ښه ولګي، نو مونږ څه وکړو؟ بس په دې باندې اوسه، یا د هغه یو طریقه ده نو هغه مونږ ورته په دغه طریقه روان اوسه. دا مطلب نه چې هغې پې روان دی، څه مطلب دی؟ دوام او استمرار. نو دلته د هدایت ایصال الی المطلوب معنی ده، او چونکې ایصال الی المطلوب دلته مطلوب صراط مستقیم دی، او صراط مستقیم خو مونږ ته مخکې نه الحمدلله حاصل دی، نو د دې دعا مطلب دا شو چې په دې لار مونږ روان ساتي. دغه وجه وه چې تفسیر مدارک وغیرہ د دې تعبیر دا کوي چې ثبتنا علی الصراط المستقیم، هغه حاصل معنا دی. اهدنا الصراط المستقیم، صراط لارې ته ویل کېږي، المستقیم د دې لارې صفت دی. المستقیم په معنا د المستوی، نیغه لار. دا صفت د اصل کې د صراط دی، لیکن متصف کېږي په دې سره هغه خلک چې کم په لار روان دي، المستقیم. اوس صراط مستقیم مطلب څه دی؟ د دې مراد څه دی؟ صراط مستقیم څه شی دی؟ نو القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن بعضې خبرې یو ځای کې اجمالی ذکر کی، نو نور ځای کې د هغې تفصیلات ذکر کړي. لہذا قرآن نه معلومیږي یو څو څیزونه چې دې ته صراط مستقیم ویل کېږي، نو هغه به دلته مراد دي. لکه د قرآن آیتونو نه یو خدا معلومیږي چې توحید صراط مستقیم دی. توحید معنی څه؟ صرف او صرف العبادت لله وحده، دا صراط مستقیم دی. لکه دا په ډېرو آیتونو کې دي. مطلب صراط مستقیم د حضرت عیسی علیه السلام په ژبه باندې چې کله هغوی وویلې ان الله ربی و ربکم فاعبدوه ان هذا صراط مستقیم، نو ګوره فاعبدوه تاسو صرف او صرف د هغه رب عبادت وکئ او دې ته بیا صراط مستقیم ویلې. لکه یو دی کې ټول بنی آدم ته د الله خطاب دی، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، چې تاسو به د شیطان بندګي نه کوئ، وانه لکم عدو مبین وان اعبدوني هذا صراط مستقیم. دا صرف زما عبادت چې دی دا صراط مستقیم دی. سورت یاسین دی. یو قول دا دی. داسې نور آیتونه هم دي چې صرف د الله عبادت دی صراط مستقیم ویلی دی. نو یو قول دا دی، یو مراد د صراط مستقیم قرآن نه دا معلومیږي چې العبادت لله وحده دی. بالکل د صراط مستقیم په باره کې دا دی چې صراط مستقیم نه مراد ملت اسلام، د اسلام لاره ده چې هغه د عقیدې نه واخلې تر اعمال او اخلاق ټولو ته شامله ده. او قرآن کې د دې تایید هم شته. سورت انعام دی، د هغې 3 آیتونه دي، آیت نمبر 52 نه تر 54 پورې. آیتونه اوږد دي، صرف دومره واورئ. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، دې کې تاسو وګورئ 3 آیتونه ذکر شي دي، او په دې کې عقاید هم دي، احکامات هم دي، او آخر کې ورته وایي هذا صراط مستقیم، صراط ربک مستقیما. نو دغه 2 مصداقات معلومیږي چې لنډې کې یا خو صرف او صرف د الله عبادت صراط مستقیم دی، توحید ورته وایي، او یا بیا ملت اسلام. لکه تفسیر مدارک وغیرہ وایي چې دین مراد صراط مستقیم نه مراد مطلق د اسلام لاره ده. نو دواړه قوله کېدی شي، او ملت اسلام چونکې جامع قول دی، نو موږ دلته د اسلام لارې ته صراط مستقیم ویلی دي. که هغه عقیده وي، که عمل وي، که اخلاق وي، که معامله ده او که معاشرت ده، دا ټول کې صراط مستقیم، ټول په نیغه طریقې سره کول.
عقیدم نیغا عمل هم نیغ عمل کم یو وی چې پاغي کې اخلاص او اتباع صرف او صرف د الله د پاره وی او په طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی نو دې ټولو کې صراط مستقیم دا ټولو ته صراط مستقیم شامل دی اهدنا الصراط المستقیم روان کی مونگا الصراط المستقیم پنیغالار او سو کوئی چې الصراط المستقیم کې الف لام عادی خارجی دی عادی خارجی او مراد ته دغه بره کم آیت کی چې د ایاک نعبد و ایاک نستعين ولا لار ذکر شوانو دا لار ته مراد ده نو هغه وایي چې دلته د صراط مستقیم نه توحید دی نو موږ چې کوم قول ویلې هغه کې دام را دي او دا نور په کې راشي بیا دا هغه جامع قول دی چې ملت اسلام د اسلام لار اهدنا الصراط المستقیم روان کی مون پنی غلار او ما دتوی چې روان کی نه مراد ثبات ده دوام استمرار بیا د هدایت د الله د خوانا مختلف مرتبی دي مونږ د الله نه د صراط مستقیم سو غوښتو هدایت الله هدایت مونږ د الله نه دا هدایت ولې وغوښتو چې زموږ عقیده دا چې دا هدایت د الله نه ما سوا بل څوک نشي ورکولی خود دې هدایت مختلفې درجې او مرتبې اوله مرتبه هدایت فطری سمانا یعنی هر انسان الله په فطرت توحید باندې پیدا کړی دی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچے چې دے په فطرت باندې پیدا دی فطرت کی دین دی فطرت کی توحید دی او دې چې بیا بدلیږي نو د ماحول په اثر باندې بدلیږي فابواه یهودانه ینصرانه یا یمجسانه دته چې کوم ماحول ملاو شي نو داغي ماحول د اثراتو نه دې متاثر شي کمور خپلاري يهوديان دې يهودي شي ورنه نصراني شي یا مجوسي شي یا بل شي نو اوله درجه دا فطرت هدایت فطری لکوي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى سورۃ طه آیت نمبر 50 دلته هدایت فطری مراد ده فطری هدایت فطری راهنمایی لکه او دلته فطری هدایت داو ده چې یو بچي دنیا کې راغی دتا د شسی ضرورت دي د فطرت کې الله چوي دي ته وی هدایت فطری نو ګور یو معصوم هغه پنځه بسودي شي ویل او چې کله ورته لوګه ولګي هغه مجبور شي او پجړا شي سویل نشي لیکن د لوګي او د تندې اظهار کول شي هغه ورته پته چې زما دا لوګه او په سخت میږي تند په سخت میږي حال دا چې چرته مدرسه مکتب سکول کې نه دی ویلي او بیا ورته پته دا دي ته وی فطری هدایت او دا اوله مرتبه ده چې فطرتن الله هدایت ورکي دویمه مرتبه ده ظاهری حواس او باطنی قوتونه ورکول د حق د معلومولو د پاره لکه والذی قدر فهدا سورۃ الاعلى دلته د هدایت د دویمه درجه مراد ده فهدا معنا الله تعالی د هدایت درکړه دی الله یعنی د حق د معلومولو قوتونه درکړي صلاحیتونه درکړي دي تاول حق نه معلوم کړي درېما درجه د قوت عاقله ورکول عقل ورکول حق د معلومولو د پاره لکه سورۃ الاعراف کې راځي اولم یهدی للذین یرثون الارض او افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون سورۃ طه آیت نمبر 128 پدې کې د هدایت د درېمه درجه مراد د قوت عاقله عقل د الله درکړو تاسو ته ولې د عقل په ذریعہ باندې د حق معلوم نشو سلورم دلائل عقلیه پیدا کول
د دنیا په عالم کې عقلی دلیلونه عقلی اشارات او نخې چې پاغي باندې انسان حق معلومول شي لکه سورۃ البلد کې تیر شو او سورۃ اللیل دے ان علینا للهدى سورۃ اللیل دے آیت نمبر 12 پیندم طریقہ او پیندم مرتبه چې دا هغه ارسال الرسل او انزال الکتب دی الله دا حق معلومولو د پاره رسولان را لېږلي دي کتابونه نازل کړي دي لکه لکل قوم هاد سورۃ رعد آیت نمبر 7 یا جعلنا منهم ائمة یهدون سورۃ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 24 او شپږمه مرتبه چې دا ہدایت بمانے توفیق او ثبات لکه سورۃ فتح یهدیک صراطا مستقیما یا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا سورۃ العنکبوت تے آیت نمبر 29 اوما مرتبہ د ہدایت اخیری دا هغه د توفیق بلکہ ثمرہ توفیق چې هغه ته جنت ملکیږي الله ہدایت ورکي مطلب په دې ټولو مرتبو کې او اخیری مرتبه دا چې الله بیا جنت ورکي لکه الحمدلله جنتیان بوي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سورۃ اعراف آیت نمبر 22 نو د جنتیانو اعتراف کی چې کوم هدایت ذکر دے هغه ته وایي دخول جنت نو او مرتبه شي د هدایت او که غور سره وګوري نو هر مرتبه الله سره خاص ده دغه وجه وا چې دلته موږ دعا وکړه اهدنا الصراط المستقیم د الله نه دغه هدایت په هر مرتبه کې الله سره خاص ده اوس پدې باندې یو ظاهري سوال کیږي چې هر کله یو بنی آدم د الله صفاتونه وکړل او اقرار اعتراف وکړو د عبودیت او د استعانت د یو الله لپاره نو دغه هدایت حاصل ده دغه هادي ده دغه ایمان والا ده نو بیا دی ولې وایي چې اهدنا الصراط المستقیم دې ته تحصیل حاصل وایي یو شی چې کوم هغه دته حاصل دی بیا د الله نه غواړي نو د دې جواب ما قبل کوم موږ تفصیل کو دا غینه پر معلومی په دوه طریقو سره معلومی او سوال مو دل لپاره کو چې عموما دا سوال خلق کوي چې دا څه مطلب دی یو بدی طریقہ معنی ما قبل نہ معلومی کی چې بھئی مونږ دلته د هدایت معنی غشتدا ایصال مطلوب او چونکه مطلوب دلته صراط مستقیم دی او صراط مستقیم تا ہدایت مطلب سشو چې په دې لار باندې دوام او ثبات نو لہذا د موږ د دې دعا دا مطلب دی چې یا الله د صراط مستقیم کوم هدایت چې موږ ته حاصل دی په دې صراط مستقیم موږ همیشه وساتي چې چرته د حالاتو د وجنا د موږ قدمونه متزلزل نشي چرته موږ حالات ونه خوای یو هو د دې سوال جواب د سکیږي او بل د تفصیل نه دا معلومیږي چې موږ ویلې د هدایت او مرتبه نو کو یو بندا په کومه مرتبه کې دی نو هغه د بلې مرتبه ته محتاج دی نو د ادا کاغه د بلې مرتبه هدایت غواړي نو دې ته تحصیل حاصل نه وي کېږي اهدنا الصراط المستقیم روان کی من الصراط المستقیم بنی غلال صراط الذین انعمت علیہم یعنی لار دہغ خلقو انعمت علیہم چتا انعام کردے علیہم باغیبان دے دا مخی ماویلی چی طریقہ دا قرآن مجید چی القرآن یفسر بعضه بعضا
نو دلته ګوره قرآن مجید صراط مستقیم ذکر کو داغي تفصیلات نه دی وی چې صراط مستقیم څه ته وایي. نو دا د صراط مستقیم مصداق منتخی مصداق سره شی پورا معلومیږي، تعریف سره دمرا وضاحت نه راځي. لکه تاسو ته پته ده چې تعریف سره یو شی صرف ذهن کې معلوم شي، لیکن مصداق سره داغي مکمل وضاحت وشي په خارج کې معلوم شي. دغه وجه وا چې دا توحید او د شرک خبرې مخکینم کېدی. اوس مثال یو سړی په شرک کې مبتلا دی، هغه بم وایي چې الله کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وجہ څه ده؟ هغه ته مصداق نه دی معلوم. خارج کې هغه ته نشته پته چې عبادت څه ته وایي، معبود څه ته وایي. نو هغه په یو بیماری کې مبتلا دی او په جبه هغه څه وایي. نو طوطی والا خبره ده، طوطی چې طوطی پرنده نه ده، دې صرف ریکارډ کوي کنه. نو اچھا ورته خپل طوطی ته خولیو چې طوطی جال دی جال، یعنی نو هغه مطلب بداو چې دې بده دی جال نه بچ. نو هغه په جال کې ون خلیدو، هغه وایي چې طوطی جال دی. ولې چې هغه ته خارج کې جال نو معلوم کنه چې جال څه شی دی. نو خارج کې مصداق معلومول ډیر ضروری وي. زموږ مشایخو دغه کار کړی دی چې کوم تعریفونه د شرکیاتو د بدعاتو په کتابونو کې موجود وو، هغه خارج کې خلکو ته وښول چې دا هغه شرک دی او دا هغه بدعت دی، او په دې باندې ظاهري د بیا اختصام کو پیدا کېدو، بیا جګړې پیدا شوې او دغه تانا اوس پورې ملاویږي چې دی هغه د قبر پرست د بوتانو آیتونه په دې خلکو باندې رافټ کړل. نه، مصداق معلومول ضروری وي. مولانا شیخ غلام الله خان صاحب هغه به وی چې لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دی باندې کار نه چلیږي. مونږ عجب خلک یو، مونږ ته نشته پته چې معبود څوک دی او عابد څوک دی او عبادت څه شی دی. او دلته کې د هغې والے معبودان نشته چې ته ووایې چې نه لات معبود دی او نه منات معبود دی، نه عزا معبود دی او نه بل هبل معبود دی. ولې چې دلته معبودان بیل دي. نو هغې به ویوي چې تاسو دا معنی کوئ چې نه علي حجویري نه فلانې داتا گنجبخ دا معبودان د دې خلکو جوړ کړي دي. د دې چې ذکر وکړي نو بیا د دې خلکو غوږ یې ګډېږي چې او دا خو داسې وایي. زموږ استاد شیخ ولی الله صاحب به وي و هغه هم دا خبره کوله داسې وخت کې چې مصداق معلومول ضروری وي. عوام خلک یا عام خلک هلو کړي. وایي زموږ یو ملګری او په دغه علاقه کې مطلب د هاري پور یا دې سیډ باندې جمعات کې امام، نو د هغې ملاقات له تللی وم یا مانسیره وغیره باندې زه وایي د هغې په ملاقات له تللی وم او هغې بازار ته تللی و. د جمعات خادم چې و هغه سره زه کېناستم. نو ما نه تپوسونه وکړل چې ته د کوم علاقې؟ نو اخون بابا یې پېژندو، زمونږ وایي د هغه علاقو. نو ما ته ووایي چې اخون بابا خو دغسې سړی و، دا داسې کړي وو. بیا د باباګانو دا کمالونه یې راته پیش کړل چې دی داسې کوي، او لکه کوم هغه خدایي اختیارات یې ورته هغه کړل. ما ولا اورېدې دومره کې زموږ هغه ملګری مولوي صاحب راغی. ما ورته ویل چې دی څوک دی؟ وایي دا زموږ د جماعت خادم دی او ماشاءالله 3 پیرې ما نه قرآن ختم کړی دی او ډېر یو دغه انسان دی. ما ورته ویل چې دی خو لا ایمان د ده غریب نه دی جوړ، دی خو په شرکیاتو کې مبتلا دی. ما ته وایي چې تاسو د ټوله دنیا مشرک لګي، نه دومره نیک سړی دی، ټوله ورځ د جماعت خدمت کوي او ته وایي چې دی صحیح نه دی. نو ما ورته ویل چې ده ودرېږه، د ده نه تپوسونه وکړه دا خبرې. هغه خبرې دې سړي هغه ته م ویلې،
هغه وایي چې خدای دې غره کړ تا ته ما درې پیرې قرآن ویلې نو تا دې تا دماغ کې هغه څه دا خبرې پرتی دي ما ته چې تا دته قرآن وی خو تا ورته د مکی او د مدینی والا قرآن ویلې تا خو دته ونه وی چې دا خبرې دي هغه نو دې خو دته پوي شي دغه هغه ټولې خبرې د بوتانو متعلق غړي دي د مکی او د مدینی ولې خلکو متعلق غړي دي تا دته خو د عقیدې ته نه متوجه کړي قرآن نو مصداق ضروری وي مصداق سره بیا بالکل وضاحت کیږي چې او هغه شی سجدا دي نو اوس الله رب العزت دا صراط مستقیم مصداق ذکر کړي چې صراط مستقیم د چا لار دا ایجابی سلبی دواړه تصویر کې دونوں رخ درته الله خي دا لار د کوم خلقو دا او د کوم خلق دي چې هغه د صراط مستقیم نه مخالف روان دي نو صراط الذین انعمت علیهم یعنی لار د هغه خلقو چې تا انعام کړی دی په دوی باندې چې هغې ته منعم علیهم نو معلومه شوه چې صراط مستقیم په دنیا کې د منعم علیهم خلقو لار خو انعمت علیهم دا ځان یو اجمالی ټکی لکه سورۃ الفاتحه جامع سورت ده او جامعیت کې اجمال خو لازمي وي کنه لن لفظ او ډیر مطلب نو انعمت علیهم څه مطلب ده او دا څوک خلق ده چې موږ پورا او پیژنو دې لپاره لیک د وضاحت ضرورت ده وضاحت دې لپاره ضروری ده چې موږ وو چې منعم علیهم بس د سورۃ نساء هغه یو آیت کتره د 65 ته بسام ده چې انعم الله علیهم من النبیین صدیقین شهداء والصالحین او دا منعم علیهم او بیا دې چې موږ منعم علیهم سمانا دې مدی او مدینی او خارج کی چې ګورو نو هغه ولټ مذو والی زندگی خدا غي نه وي هغه په پتنګسیا کې وي لوګو او توندو کې وي هغه په سختو او تکلیفونو کې وي لہذا د دې مقام تشریح ته ضرورت ده هغه تشریح بتاسو خامخا ذهن کې اچوي نو اینه به معلومیږي چې دلته انعام نه کم یو انعام مراد ده او بیا هغه خلق څوک دي دا ټول تفصیلات قرآن مجید کې شته القرآن یفسر بعضه بعضا نو انعمت علیهم دا انعمت د انعام نه ماخوذ ده او انعام ماخوذ ده د نعمت نه نعمت څه ته وایي یو شی د فیدی والا شی بل چاله ورکول لیکن بطور احسان چې د ورکولو والا باغی کس خپل غرض او فیده مطلوب نوی دیتا نعمت وائی نو دی لغوی مفہوم نہ معلومی گی چی حقیقی منعم صرف اللہ لے بندہ کا منعم شی کنا نو دا صرف مجازی دا لیکن جی بندہ سرا چی کم احسان او دا نعمت معاملہ کئی نو دی بندہ پا کی خام خاص فیدہ مطلب بھی سره سفیده د هغه غرض وي بی فیدی او بی مطلب بنی آدم د بنی آدم سره ښېګړه نه کوي که ته ووایې چې نه دی خو ډېر مخلص دی د ده پکې خپل هېڅ غرض نشته نو ثواب خو یې دی که نه غرض دا هم یو مطلب دی که نه لہذا د بنده سره چې کوم احسانات دي دې ته حقیقي نعمت نشي ویلی حقیقی نعمت او حقیقی انعام چې ده هغه د الله د طرف ده بیا نعمتونه د الله تعالی د جزئیات په اعتبار سره بیشمار دي بنی آدم باندې د الله نعمتونه بیشمار دي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها سورۃ ابراہیم کی فرمائی چې تاسو د الله نعمتونه که شمارل غواړئ نو نشئ شمارلی بیشمار نعمتونه
اوس بشماره نعمتونه هغه موږ نشو ذکر کولی ځکه فرمایي علما چې دا بشماره نعمتونه په دوو قسمونو کې تقسیم دي دو جنسونو کې تقسیم دي منحصر دي څه دنیاوي دي او څه اخروي دي نو اوس به خبره لنډه شي چې دا الله هغه بشماره نعمتونه دنیاوي اخروي نعمتونه خو آسان دي جنت او د جنت ابدي نعمتونه دنیاوي نعمتونه اخروي او شول دنیاوي نعمتونه بیا په دوه قسمه دي یو وهابي دي او بل کسبي دي دا لوګون دي پکې خشکی خبرې دي لیکن دا د دې آیت یو دسه ان شاء الله چې امتیازي تفسیر کوي یعنی دا به تاسو ته پته ولګي نو پته به ولګي چې انعام تعالی سو خلق دی یو دنیاوی وهابي او بل کسبی وهابي څه توای چې باغی نعمت په حاصلولو کې د بندا د کسب او د اختیار دخل ني مال الله ولا ورکړي د بندا مهنت پکې نه دی لګېدلې دي ته وایي وهابي نعمتونه دا بیا په دوه قسم دي روحاني او جسمانی روحاني بدن کی روح اچول بندل عقل ورکول دا د الله نعمتونه دي دنیا کې په بنده باندې او دا نعمتونه وهابي دي معنا بنده ته خپل مهنت سره د دې ملاوي شي ما د الله په فضل سره وهابي جسمانی لکه بدن پیدا کول د بدن اعضاء مختلف جوړول شکلونه ورکول صحت داشي دي دوی جسمانی وهابي جسمانی دویم قسم نعمتونه دي کسبی چې با داغي په حاصلولو کې د بنده کسب ته اعتبار شته د بنده کسب ته دخل شته بنده په خپل مهنت باندې حاصلې دام بیا په دوه قسم دي جسمانی او روحاني جسمانی لکه خپل ظاهري جسم مزین کول شکل صورت خیسته کول د زینت اسباب اختیارول چې سم کم دي دي ته وایي جسمانی کسبی او دویم دي کسبی روحانی هغه دا دی چې خپل روح مزین کول په قرآن او د سنت په تعلیماتو سره اوس چې دې تفصیل کې لږ غور وکړي چې دلته الله وایي انعمت علیهم دا د هغه چا لار دا صراط مستقیم چې دا الله د طرف نه پاغی انعام شه ده نو دنیا کی چې کم نعمتونه دي وهابي پاغی کی دي روحان جسمانی او روحانی ما چې کوم درته وویل روحانی روح په بدن کې اچول وغیرہ عقل ورکول جسمانی لکه د جسم اعضاء او شکلونه جوړول نو دی دا نعمتونه هو چا سره خاص نه دي کافر مسلمان خ بد ټول د دا نعمتونه شامل دي معلومه شو چې دا نعمتونه خو دلته نه دي مراد دویم نعمتونه چې هغه دنیاوی کسبی دي کسبی کی چې کوم جسمانی نعمتونه دي چې خپل جسم مزین کول په اسباب زینت سره نو دام څه خاص نعمتونه نه دي دم هر چا ته شامل دي بلکې بد کسان لا دي کې نور منهمک دي ډېر نو پاتې درې قسم شول یو اخروی نعمتونه او بل جسمانی او کسبی جسمانی کسبی جسمانی کسبی روحانی کسبی روحانی یعنی خپل روح عقیده او عمل قرآن او سنت سره مزین کول دا نعمتونه دلته مراد دي نو انعمت علیهم کې هغه خلق دي چې الله به د آخرت نعمتونه کړي او په دنیا کې الله باغی نعمتونه کړي دي هغه خپل ځان د قرآن او د سنت تعلیمات سره مزین کړي دا نعمتونه دا منعم علیهم دي اوس موږ قرآن کے نور تفصیلات دا لنډه خبر باندې توکړه قرآن مجید کې داغه انواع متعدده ذکر دي د
دا نعمتونه په کم کم قسمونو باندې دي قرآن د هغې تفصیلات ذکر کړی دی مونږ به ووایو چې د قرآن په اصطلاح کې نعمت څه ته ویلی شوی هغه نعمتونه به دلته مراد دي بیا هغه نعمتونه قرآن په چا کړي دي نو هغه خلق دلته مراد دی نو اوس به بیا موږ ته پته ولګي چې د دې خلقو والا لار هغه صراط مستقیم ده هر موږ کې او د هر موږ هر رکعت کې الله نه موږ د دې خلقو د لار غواړو قرآن مجید دې ته وایي نعم خاصه هغه خاص نعمتونه چې هغه په بعد خلقو وي عام نه وي چې هغې کې ښه او بد ټول شامل دي نعم خاصه کم دي قرآن کې مذکور دي یو کتاب الله او حکمت کتاب او حکمت د هغې تعلیم لکه کتاب او حکمت سورة البقره کې راځي واذکروا نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمه سورة البقره آیت 231 نو معلومه شوه چې خاص نعمت کې کتاب او حکمت کتاب آسمانی کتاب او د هغې سره تعلق د هغې لوح ورکول دا د الله یو خاص نعمت دی حکمت د پوهې خبرې د حکمت خبرې دویم چې دی زړونو کې مینا او محبت باهمي الفت چې ورته وایي لکه سورت آل عمران کی راضی آیت نمبر 103 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تاسو وی خپل تاریخ وګورئ ړومبه تاسو یو بل سره څنګه وای بالکل متنفر وای د یو بل نه او اوس الله یو بل سره جوړ کړی الفت باهمي الفت چې ده دام د الله د طرف نه یو خاص نعمت دی چې په خاص خلکو کې دام په هر چا باندې نه وي دریم نعمت خاصه ده د الله او د رسول اطاعت دام د الله یو نعمت دی چې موږ ته نعمت نه لګي د الله خپل او د رسول د اطاعت چا د پاره توفیق ورکړي دا نعمت خاصه من يطع الله والرسول فاولئك الذين انعم الله د اخر کې دلته وایي چې نام د دې معنی د الله سره نعمت دی او بل د دین د دشمنانو نه حفاظت کول دام د الله په نظر کې یو خاص نعمت دی چې په خاصو خلقو کېږي سورة المائده آیت نمبر 11 یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم دې نعمت ویلي او بل د دشمن نه نجات ورکول چې دشمن راغه او الله د دشمن نه بچ کړي لکه سورۃ الابراہیم آیت نمبر 6 اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون دلته د آل فرعون نه بچ کولو ته نعمت ویلې بل نصرت غیبی په مشکلاتو کې د الله د طرف نه غیبی مدد دم د الله په نظر کې یو خاص نعمت د سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا واقعہ او د آیت تفصیل با خپل ځای کې راځي خود د جنگ احزاب موقع ده قوم چې د دنیاوی عذاب نه نجات دیتم نعمت وی سورة القمر آیت نمبر 35 اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ آل لوط وی مونږ د پښمنی په وخت کې دا غینه بچ کړل ولې نعمت من عندنا او دا زموږ د طرف نه بدای باندې یو خاص نعمت وو چې د دنیا د عذاب نه بچ کړل دا او قسمه اشیاء دي چې دې ته خاص نعمتونه ویل کیږي او دا په اول موږ چې کم تقسیم کو او کم شی چې ثابت کو اخروی او کسبی دنیاوی نو دا هغه کې دا د هغه کوی تفصیل شو بیا چې کله دی آیتونو کې غور وکړي
چې دا نعمتونه الله چا چاله ورکړي دي نو دا انبیا دي او دا انبیا متبعین خلق دي دوی باندې الله د طرف له دا نعمتونه شي نعمه خاصه دا پنځه قسمه خلق را دي یو انبیا دي په دای باندې دا نعمتونه شي دي لکه سورۃ المریم آیت نمبر 58 اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین انبیاء منعم علیهم دي دویم دا خو عمومی انبیاء منعم علیهم دي او دویم کې هم دغه د دې د هغه تتمه د معنا خاص انبیاء خاص انبیاء لکه حضرت سلیمان دے سورۃ النمل آیت نمبر 19 رب اوزینی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رب بما انعمت علی سورۃ القصص آیت نمبر 17 او حضرت یونس علیہ السلام دے سورۃ القلم آیت نمبر 49 لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورۃ زخرف آیت نمبر 59 ان هو الا عبد انعمنا علیہ او آخری پیغمبر علیہ السلام سورۃ قلم ما انت بنعمت ربک بمجنون عام صحابہ لکه سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حضرت علیکم ورته ویلي خاص صحابی حضرت زید سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ شہداء فی سبیل اللہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 171 یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل دغه خلق دے چې دا خاص نعمتونه پیدا الله د طرف نه کیږي او دا ټولې جمع کړي دي په څلورو قسمونو کې داخل کړي دي په سورۃ النساء آیت نمبر 69 کې چې انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین نو مطلب څه شو چې موږ کوم صراط مستقیم دعا الله نه غواړو دا د پیغمبرانو او د صدیقین شهدا صالحین د صحابه ولا لار دا دغه وجه ده چې موږ په مخه چې کم قول او عمل راځي کم قول یا عمل نظمون اسلامی ذمہ داری دا ده چې موږ بعد هغه قول او د عمل متعلق دا تفتیش کوو چې دا قول او عمل پیغمبر او د صحابه نه ثابت دی او کنه دی کدا غیر ثابت وو نو بیا به مونږ دین ګړو کل قول او فعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه کيو قول او فعل چې نه خلق دین ګړي او حال دا چې دا غي ثبوت د پیغمبر نه او د صحابه نه نوي نو دا به بدعت وي دا هیڅ کله دین نشي کېده دا مونږ د پر یو معیار چې کوم قول او فعل دی تبا تفتیشو کی چې دا د صحابونا ثابت دی او کنه دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د دې ثبوت شته او کنيشته کوو نو بس بیا دین دی او کنه وو نو هغه دین نشي کېده غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر المغضوب یو صراط الذین انعمت علیہم یو ہو فیدہ در تما دی ہوئی چندہ بدل ہو دا الصراط المستقیم نا او یو فیدہ داوا القرآن یفسر بعضه بعضا فدیس القرآن دا صراط مستقیم آغا مصداق کو او پورا وضاحت ہو د دې بدلیت یو بل فائدہ او بل نقطه هغه دام ده عموما صراط مستقیم معنی عمل کولو والا چې کوم تفصیلات استاد واوري هغه صراط مستقیم معنی د پیغمبر او د صحابه ولا لار هغه قول او عمل چې هغه د پیغمبر او د صحابه نه ثابت وي د خلقو د ځان نه ایجاد کړي
نو کوم سړي چې د هغه قول او عمل د صراط مستقیم والوي یا د هغه دعوت وي صراط مستقیم ته خالصتا نو عموما چې دی دا سړی دا خلق دا بلیګ وي عموما دا بس د الله یو ابتلا او امتحان دی چې حق والا دا لیګ وي او باطل باندې ډیر وي ان توته اکثر من فی الارض نو کېدې شي چې بعض اوقات د په ذهن کې دا شیطان دبا کې واچي چې ګوره کته په دنیا کې په حق وي نو دا کثرت بتا سکواله کثرت بتا سره وو ډیر خلق دې هغه بتا سره وو نو الله هغه د پاره تسلی د پاره ویلې چې ګوره ته یوازې نه په دغه لار باندې عمل کولو والا نورم ډیر دي او هغه د انعام علیهم پورا فهرست دی پیغمبران دي صحابه دي نو یو قسم سکون دا غزړه ته ملاو شي چې سید د دنیا دا حال نه دا به تیر شي خو واقعي ز په دغه حالاتو کې یا په دغه دعوت کې یا په دغه طریقه کې یوازې نه ما غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر المغضوب دا هم دیکم دو قول دی یا ہو الذین انعمت علیہم چی دے یا خود آغین بدل دے او یا بیا داغین پر صفت دے دوارا قول اشتد مفسرین غیر المغضوب دا چکم دوارا قول دی یا بیا دا بدل دے دا الذین او یا داغین صفت دے بدائع التفسیر کی امام ابن قیم دی بدلیت په قول باندې ډیر سخت رات کړي معنی ډیر سخت مطلب سره یعنی بدلایل سره او دا قول رات کړي چې دا بدل نه دی نو لہذا راجی قول د صفت والا شو چې دا د الذین د پارا صفت شي بیا صفت کې موضحه صفتوں کې دی شي او صفت مادحه دواړه صفتونه ټیک دي لیکن زمونږه دا صفت وایي په دې باندې یو اعتراض دی هغه عام اعتراض دی چې دا غیر المغضوب چې دی د الذین د پاره څنګه صفت شو ها الذین هو معرفه دی او دا غیر چې دی اسماء متوغل فی الابهام نه دی نو دغه ک معرفی ته مضاف شي نو بیا نه معرفه کیږي نو دا څنګه د هغه صفت جوړې دي شي نو د دې هغه مشهور جواب دی چې غیر چې کله د هغه د مضافله یو زید وی نو بیا د توغل فی الابهام نه وځي او دلته دغه څه لہذا د صفت جوړېدل صحیح ز صفت شو لیکن دلته عام طور باندې تراجم کې دا ترجمه کیږي نہ راستہ ان لوگوں کا غیر المغضوب کی غیر کی نفیو کی کرنا نو وہی نہ راستہ ان حالانکہ در راستہ لفظ پکے بیا ذکر کولو تا ضرورت نشتا جی کم ترکیب منگو کو دا غیب مطابق دی معنی دادا صراط والذین انعمت علیہم یعنی لار دا خلقو چی انعام کرے تا باغی باندی داو دا الذین دا پارا صفت تبوائی نا غضب شوے دے بدئی باندی او ندی بیلارا نا لار والا معنی خو دا دی گریمر مطابق نہ رہی لہذا دا دی معنی کوئی غیر المغضوب چی نا غضب شوے دے بدئی هغه منعم علیهم دسکی چې دا غي مغضوب علیهم هم ندی او ضالین هم ندی نو نفی د دین ده غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ندی غضب شوی غضبنا غضب شوی ده بدای باندې ولا الضالین او ندی دوی بیلارا اوس د قران مجید دا یو انداز ده طریقہ کار ہے کہ قرآن
عام الفاظ سره عموما تذکرہ کوي دغه دا د الله کلام دی او الله ته پته و چې د دې دا مطلب با تر اخره پورې باقی وي نو قرآن کچرتا رد هم کوي نو د رد په مقام کې چې بچا باندې رد کوي نو دا غي تذکرہ عموما په عام الفاظ سره کوي یعنی دا غي په صفات باندې رد کوي دا غي په ذات باندې نه کوي او یو خبر دلته کې دا چې دا مونږ ته یو چل خی قرآن چې مونږ دیو خپل په دعوت کې دا طریقه اختیار کړو مونږ دی که د غلط نظریاتو او د غلط اعمالو رد کو کنه نو بلا د چا تعیین نه چې دا فلانه داسې وایي دا دې سره تنفر پیدا کیږي مقصد به یا حاصل شي یا نه او کته دغه شی وایي نو دا هغې ته غوږ دلواله ډېري هغه خبره کم از کم ډته کوشي او چې تا مخکې نه د هغې هغه نوم په نامناسبه الفاظو سره ذکر کړي او بیا که ډېر ووایي نو د هغې خلک خو اډو ستا خبره اوري نه چې کله ته خپل مخصوص انداز سره ووایي نو هغې خو درنه اوري نه نورو کې چې سنجیده خلک دی نو هغې به وایي چې داسې او نو مقصد که د الله رضا وي او د هغه اصلاح مقصد وي نه د هغه توهین مقصد وي نو ته به هم خپل دعوت کې دا انداز اختیار کړي لکه د قرآن دغه درته ما ووایي چې دا آیتونه به داسې موږ د مخکې ته راځي نو موږ به د قرآن انداز وپېژنو چې قرآن په صفاتو رد کوي په غلطو اعمالو رد کوي غلطو نظریاتو باندې رد کوي په هغه غلطو خلقو تذکره ذاتا نه کوي چې آیتونه د هغې پورې خاص او دې سره یو فایده دا حاصله شي چې سړی نظریاتي جوړ شي نظریاتي سړی بیا د هغه مینه نظریې سره جوړوي هغې د نظریې دپاره خالص وي چې د هغې نظریې چې کم مخالفین دي د هغې سره دی نفرت کوي او د نفرت وجه ولې وي چې زما د نظریې خلاف دی او چې کله دغه سړی د نظریې موافق شي نو بیا ملګری شي لکه صحابو سیرت وګورئ جنګ به ورسره کو او چې هغې به مسلمان شو نو بس هر څه به هیر بیا دغسې اخلاص پکار دی او نظریې لا دا اخلاص حل پیدا کیږي چې نظریې باندې دعوت کې زور وشي نو قرآن دا انداز اوس دلته د مغضوب علیهم او ضالین څوک دي داسې نه دي ویلي چې دا خلک نه مغضوب علیهم یې ووي او ضالین یې ووي اوس د دې مصداقات څوک دي نو ډېر اقوال دي پکې په تفسیرونو کې لیکن زمون مطلب پکې دا دی چې ګوره د روایت راځي د حضرت عدی ابن حاتم طی رضی الله تعالی عنہ هغه روایت دی هغه وایي سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن قوله تعالی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپل تپوس کو د دې قول په باره کې چې مغضوب علیهم او ضالین دا څوک دي نو ما ته ووایي چې مغضوب علیهم چې دي دا یهود دي او ضالین دا نصارا دي نو یو قول دا دی وساتي چې دا روایت کې اوس یو قول خدا شو دا یهود دي او دا نصارا دي لیکن مفسرین د دینه علاوه نور اقوال ذکر کړي دي هغه ډیر دي څوک وایي مغضوب علیهم هغه خلق دی چې حق پیژندلی او بیا مخالفت کړی دی ضالین هغه څوک دي چې حق ورته رسېدلی نه دی پیژندلی نه دی حق او ګمراشي دي څوک څه وایي څوک څه وایي مولانا عبید الله سندھی سے وایي مغضوب علیهم هغه خلق دي چې څوک دا وایي چې قرآن په دې باندې عقیده خو کېښودلی شي لیکن دا عمل کې نشي راوستی عمل پې ممکن نه دی په دې زمانه کې وایي او دغسې ضالین وایي هغه خلک دی چې کم وایي چې د قرآن علم حاصلېدل دا محال دی په دې زمانه کې
مطلب مختلف مفسرینو د دې دغه کړي. اوس دې کې یو سوال دا دی او واقعي سوال دی چې هر کله په روایاتو کې د مغضوب علیهم او د ضالینو مصداق ذکر شو نو بیا مفسرینو د دې روایت برخلاف نور مصداقات باندې ذکر کړي. دا خبره ده پوهه ده اقوال ډیر دي تاسو به چرته وګورئ، لیکن سوال دا دی چې هر کله روایت کې دا مصداق متعین شو نو بیا مفسرینو د دې روایت خلاف ولې وکړي؟ نو دا جواب دا دی او دا پوهه خبره ده چې قرآن یا روایت کې د دې مصداق تمثیلا ذکر شوی دی. سمانا مطلب د نبی علیہ السلام داو چې زموږ زمانہ کې د مغضوب علیهم مصداق دا یهود دي او د ضالینو مصداق نصارا دي. په دې زمانہ کې دا مثال په تور باندې الله ویلي د نبی علیہ السلام ویلي دا نه و چې بس مغضوب علیهم یهود پورې وتړل شو. دغه ما درته شروع کې تمهید کې وی چې قرآن دسې ونوي چې غیر الیهود ولا النصارى بلکې مغضوب علیهم او ضالین ویلي. نو دا مطلب وو او دغه مطلب دی په هر هغه ځای کې چې چرته د آیت یو ذکر شوی کړه چې دا آیت د فلانی په باره کې دی، فلانی قوم په باره کې دی، فلانی حال په باره کې دی، نو دا غي دغه مطلب دی چې په هغه وخت کې د دې مصداق دا و. لیکن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. اعتبار بعد الفاظ عموم تبی دغه وجه دا اقتداء صراط المستقیم کې شیخ الاسلام داغه په شروع کې دی باندې زبردست بحث کړی. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هغه وایي چې مغضوب علیهم یهود دي خو یهودو کې د غضب د صفت د کوم وجو نه راغلی دی دا هغه اوصاف چې قرآن ذکر کړي دي نو هغه په تفصیل سره سورۃ البقره کې را روان دي. حسد و پکې حق پیجندل وو او سره د علم هغه گمراشي وو. حسد د بغض د کینې د وجنه خپل دین کې تخریفات کول دا اسباب وو چې هغه مغضوب علیهم شو. او دغه سي د نصارا او د ضلال اسباب او وجه هغه په قرآن کې تفصیل سره موجود دي چې دوی کې ضلالت ولې راغې، دوی کې جهل. حضرت عیسی علیه د الوهیت درجه ورکړې وه، د هغه نه تمه امیدونه ساتلي وو او دوی کې د دې د وجې نه د حق نه انحراف راغی. نو دلته کې اوس دا مطلب شو چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. زمون شیخ صاحب په دا معنی کولا ولی الله شیخ صاحب چې کله د مغضوب علیهم دا مطلب شو نو دا اوصاف عموما په بی علم عالمانو کې دي. دا بغض، کینه، حسد او دا خپل دغه باندې بالکل تعصب او دا بل صفات چې دي دا په گمراه پیرانو کې دي. هغه به غیر المغضوب چې نه یعنی موږ اوساتي یا الله د بی عمل عالمانو او د بی علم پیرانو چې د دې نه موږ اوساتي. نو مغضوب علیهم مصداق د دې د تعیین د پارا اسباب د غضب او اوصاف د یهود چې هغه قرآن کې په تفصیل سره دي هغه پیژندل ضروري دي. نو چې بچا کې هغه اوصاف دي الیاذ بالله هغه د مغضوب علیهم مصداق او بچا کې چې د نصاراو هغه اوصاف دي نو هغه به د ضالین او مصداق شي. اگر چاہے پر نسبت پر اعتبار سر یہود و نصارا نہ دے لکہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ یو قول مذکور دے وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا فَفِيهِ شِبْهٌ مِنَ الْيَهُودِ وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شِبْهٌ مِنَ النَّصَارَى.
چې کم یو سړی د دې امت چې هغې د عالمانو نه برباد شي نو په هغه کې د یهود اوصاف پیدا شي بغض کینه حسد تعصب دا شیزونه ورته دننه شي او من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى او څوک چې وایي زموږ د پیرانو نه چېرته د لارې نه واړېږي نو په ده کې د نصاراو عادتونه پیدا شي نو مغضوب علیهم او د ظالم څوک خاص مستاق مطلب نه دی بلکې بس دا اوصاف دي چې غضب په څه باندې کېږي او ضلال د الله یعنی گمراهی وجه او اسباب څه ته ویلي دي د دې تفصیل په قرآن مجید کې شته تبدیل نعمت الله د الله نعمت بدلول دا سبب د غضب دی وباء بغضب من الله د الله نازل شوي کتابونه د هغې نه انکار کول دا اسباب الغضب دی فباء بغضب من الله مومن قتل کول عمدن دا د غضب سبب دی فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليهم دغه سي د دین حق نه نفرت کول دم د غضب سبب دی دغه سي اسباب د ضلالت مشته نو چې کیا کې یو سبب راغی په هغه کې هغه د مغضوب علیهم مصداق جوړ شو د سورۃ الفاتحه تفصیل د الله په فضل سره پوره شو او نن بدم رہی کافی کو سبب ان شاء الله سورۃ البقره شو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين